نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رونو دوستانو، مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې خیر چې پوره دین زموږ په ژوندۍ کې راشي او ټول انسانیت په ژوندۍ کې راشي، نو الله به مونږ او تاسو په دنیا کې کامیاب کا، په آخرت کې هم کامیاب کا. الله دین سره د کامیابی وعده کړی دا چې الله تعالی احکامات زده کړو، بیا په زندګۍ کې راولو، نبی علیہ السلام مبارک او ښایسته سنت طریقې زده کړو او بیا یې په زندګۍ کې راولو. سوال چې کوم دی که نه، لوړ کې تبلیغ مرکز کې چې کوم دی زموږ د پیروخیلو او من څوکۍ خلکو مختار خیل، اشخیل او میرداد خیلو ابتم ده، نو ټولو حضراتو ته دا درخواست کړم چې راشئ د دین ماحول او ښایسته په جامو باندې او سبعینو بجو نه 11 پورې حدیثو دور شیب کې او ډېرې او ښایسته برکتي محفلي چې د الله او د رسول صفت کې شي، الله تعالی احکامات او نبی علیہ السلام سنت طریقې کې بیانه کی. نو تاسو راشئ دیمه داسې محفل کې به حلال او حرام وپېژنئ، جایز او ناجایز به وپېژنئ، الله تعالی احکامات به وپېژنئ چې موږ ته کوم حکم کړی، زر حکمونه یې راته کړي، تاسو به ښه کارونه کړئ چې بیا په عمل کې راولو. بیا یې زر پیرې حکم راته کړی چې بدو کارونه به نه کړئ چې هغه بدو نه منې شو. چې کوم خلک چې کوم دی پردي مالونه یې والي، پار شکل یې والي او چا خزانه لوټ کړي والي یې، مثال چا رشوت اخیستی او جایدادونه یې جوړ کړي، مثال چا ځمکې پردۍ لاندې کړي، چا سود کړی، چا په ورانو طریقو باندې په ظلم باندې دولتونه حاصل کړي. نو ګورئ داسې خلکو ته په استغفار باندې او په توبه باندې معافي نه شي او که د پاکستان ټولې میخې او رژیم څخه خیرات شي، بیا به هم جهنم لځي. او حدیث شریف برته بیان کړمه، په غزوه کې چې کوم دی یو وړکی و اصحابي و شهید شو، نو صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته عرض وکړ چې اوس به په جنت کې تاوږي. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې په جهنم کې تاوږي زه ورته ګورم، وایي چې بیت المال نه یو څادر پټ کړی دی. مسلمانان وروڼو نن سبا خو قربونه خلک پټوي، جنت مخ به ووینې، په خدای قرآن کې ووینې چې 1 روپۍ په تا باندې مسلمان حق و چې جنت مخ رانه ونه وینې. په قرآن کې خدای پاک فیصله کړې ده او چې چا روپۍ والي ور یې کړی، چې ورده نه کړي نه په توبه معاف کېږي او نه په خیراتو باندې ماش چټي ځان له دوکې ورکوئ. والسلام.